السلام علیکم ګرانو کتونکو طارق خان یم. امید دی چې ټول به روغ جوړ او صحتیاب به یئ. نن تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل البدر فارمیسي. نو دوستانو زموږ صرف مقصد دا وي چې یاره مونږ په ویډیوګانو کې داسې میډیسن خپل عوامو ته راوړو چې یاره د هغې نه عوامو ته فایده وي. لکه څرنګه فایده وي چې لکه مثال کې یو میډیسن دی دا مونږ عوامو ته وښایو چې یاره دا میډیسن مونږ په کومه ترتیب سره استعمالولی شو او څرنګه استعمالولی شو، دا مونږ له ښه دی او که ښه نه لري، نقصانات څه دي او فایدې څه دي. نو دوستانو نن مې تاسو له یو ټاپک راوړی دی د انټیلان کپسول او د انټیلان شربت په حوالې سره چې یاره انټیلان کپسول په څه کې کار کوي او دا مونږ څنګه استعمالولی شو. انټیلان کپسول دا د حافظې او د یاداشت د سیوا کولو لپاره وي. کومو کسانو چې زموږ سره حافظه کمزوري وي، یاداشت کمزوري وي، د هغې دماغ او د طاقت لپاره دا زموږ سره ډېر فایدهمند دی. انټیلان کپسول چې کوم دی دا زموږ سره حافظې ته، یاداشت ته طاقت ورکوي. دا تیزوي زموږ سره د کومو خلکو چې حافظه کمزوري وي، یاداشت کمزوري وي، د هغه لپاره زموږ سره انټیلان کپسول ډېر ضروري دی، ډېر مفید دی، ډېره فایده به ورکوي دا کسانو ته. انټیلان کپسول زموږ سره وجود ته هم طاقت ورکوي، باډۍ ته طاقت ورکوي، نرو سیستم ته طاقت ورکوي. انټیلان صرف چې کوم دی د هر عمر افراد لپاره دا موږ استعمالولی شي، که ماشومان وي، که ځوانان وي، که بوډاګان وي، داسې که زنانه وي، خویندې میندې وي، هر قسم عمر والا کس وي هغه انټیلان شربت چې کوم دی دا استعمالولی شي. انټیلان سرپ او انټیلان کپسول دا یو څیز دی، لیکن صرف فرق زموږ سره د هغې استعمال دی چې یاره زموږ سره په هارډ فارم کې کپسول دي او په سسپنشن لیول کې زموږ سره دغه ماشومانو لپاره شربت دي. شربت چې کوم دی دا موږ د ماشومانو لپاره استعمالولی شو او ګولۍ کپسول چې کوم دی دا موږ د غټو کسانو لپاره استعمالولی شو. انټیلان شربت چې کوم دی دا ماشومانو د وجود لپاره، د نفسیاتو لپاره ډېره ښه پیدا ورکوي، هغې ته نشونما ورکوي، د ماشومانو یاداشت او د هغې حافظه چې کوم دی نو هڅه کوي تیزوي. انټیلان کپسول زموږ سره یو هربل پروډکټ دی. دا زموږ سره داسې سره مضر اثرات نه چې کوم دی دا پاک دی. دا د استعمال زموږ سره دا دی چې یو کپسول سهار او یو کپسول ماښام دوه ټیمه دا په ورځ کې استعمالولی شو. او ماشومان هم زموږ سره یو چمچ سهار کې، یو چمچ ماښام کې انټیلان شربت چې کوم دی دا استعمالولی شي. نو دوستانو دا وه نن زموږ ویډیو په انټیلان کپسول او انټیلان شربت په باره کې. اکثر داسې وي چې یاره یو کس بازار ته لاړ شي، څوک ورته وایي چې یاره ما له فلانکې څیز د بازار نه راوړه، نو هغه کور ته راشي یاره هغه یو څیز دوه درې راوړي وي، خو لکه بعض مین کومه څیز به چیښتلی وي هغه د هغه نه اکثر هېر شوی وي. دا زموږ نه ولې کېږي؟ دا مونږ په سوچونو کې یو، په ټینشنونو کې یو. نو دغه وجې نه زموږ تاسو نه پکار ده چې یاره مونږ سهار وختي پاڅو، د الله ذکر وکړو، خپل لمونځ اودس وکړو او بیا به خپل کار په توکل کې د کور نه په بسم الله باندې وځو، انشاءالله موږ ته به داسې څه مسلې نه راځي. د هغې سره زموږ سره یو دویم آپشن چې کوم دی دا زموږ سره میډیسن دی، حکیمي ده، ډاکټري ده، چې یاره په هغې لیول سره موږ خپل وجود ته داسې څه سهولت ورکولی شو چې یاره څه بیماري راشي، څه مسله راشي، هغه موږ په ډاکټري دوایي باندې یا زموږ سره په حکیمي دوایي باندې انسان استعمالولی شي. نو نن تاسو ته چې کوم پروډکټ راوړو انټیلان شربت او انټیلان کپسول په باره کې، دا به انشاءالله ستاسو حافظې ته، ستاسو ستاسو دماغو ته به طاقت درکوي. نو انشاءالله چې امید لرم دا تاسو استعمال کړئ او تاسو دې رزلټ وګورئ. نو انشاءالله چې تاسو په بهتري کې به دا یاداشت کې به ډېره بهتري راولي. نو دا تاسو ته په هر میډیکل سټور کې چې کوم دی دا میلاویدی شي. د ماشومانو دپاره هم دا استعمال کړئ، ځان دپاره هم استعمال کړئ، کور کې بوډاګان باباګان وي هغو دپاره هم تاسو دا استعمالولی شئ. دوستانو که ویډیو مو راسره خوښ راغلی وي نو لایک راسره ضرور راکړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ چې یاره هغو ته هم د میډیسن په حوالې سره څه نه څه معلومات ورسي. انشاءالله په نوي ویډیو کې به ستاسو سره بیا ملاقات کیږي د یو نوي ویډیو سره. د خدای په امان.